أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې منع وه د یو بل د مالونو د خوراک نه او دغه رنګ د قتلولو نه. نو اوس په دې آیات کې منع ده د بېځایه ارمانونو نه او حکم دی په نیت صحیح کولو باندې چې خپل نیتونه صحیح کوي، خپل عملونه هم صحیح کوي، خپل نیتونه هم صحیح کوي. نو حکم دا دی چې تاسو تمنا مه کوئ، ارمان مه کوئ د هغه څه چې الله پاک فضل کړی په هغې سره بعضې ستاسو نه په بعضو نورو باندې د سړو لپاره حصه د هغه اعمالو نه چې دوی کسب کړي او د زنانو لپاره حصه د هغه څه نه چې دوی کسب کړي. د الله نه غواړئ د الله فضل او احسان او د الله مهرباني. الله پاک په هر شي باندې پوهه دی. الله پاک چې په چا باندې احسان کړی وي نو انسانانو ته دا حکم دی چې تاسو د هغې تمنا مه کوئ. دا بعضې تقدیري خبرې چې الله پاک چاله نعمتونه ورکړي نو د هغې ارمانونه ارزوګانې دا مه کوئ. بعضې کسبي اعمال چې په کسب سره چې کوم دی هغه حاصلېږي نو خیر د هغې که سړی کوشش کوي هغه ناروا نه دي. خو چې یو سړي د الله پاک ډېر مال ورکړ دی بل یو سړی وایي چې ارمان دی دا ما سره وی، یو سړي له خدای پاک ښکلې ښځه ورکړ ده یو ارمان دی دا زما وی، یا بل یو نعمت پې الله پاک کړی دی ښایسته اواز یې ول ورکړ دی علم یې ول ورکړ دی دی د هغې ارمانونه کوي. نو ارمانونو نه څه نه جوړېږي د دغه فضیلت د حاصلولو کوشش پکار دی کسبي وي. او که بعضې داسې وي چې هغه په کسب باندې نه حاصلېږي نو تش ارمانونه ارزوګانې په دې باندې هېڅ کار نه کېږي. نو بعضې صورتونه داسې دي چې هغې کې هغه جایز دي لکه پسخېدله. یو سړی وایي چې دا نعمت د دې فلاني سره هم وي او ماله هم الله پاک دا نعمت راکړی بیا خو ټیک ده. بعضې هغه دي چې هغه حرام دي ناروا دي چې یو سړی وایي چې د دې سړي سره دا نعمت دی الله پاک د ده نه دا نعمت واخلي او دا ماله راکړي یا ما سره هم نه وي خو د ده سره هم نه وي چې ما دی یو شانتي شو دا بیا حسد دی دا ناروا دي. نو پسخېدل غبطه دا جدا شی دی او حسد دا جدا شی دی. نو دلته منع ده چې تاسو به حسد نه کوئ. الله پاک چې چاله نعمت ورکړ دی نو خدای پاک به رحم کړ دی فضل یې پې کړ دی مال یې ول ورکړ دی دولت یې ول ورکړ دی نو د هغې ارمانونه مه کوئ. د سړو لپاره حصه د هغه څه نه چې دو کسب کړ دی او د ښځو لپاره حصه د هغه څه نه چې دو کسب کړ دی. اوس د دې آیت په شان نزول کې مختلف واقعات دي. یو واقعه دا ده چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وه. هغې وفرمایل نبي علیه السلام ته وویل چې الله پاک سړو له دا اختیار ورکړ دی چې هغوی جهاد ته لاړ شي جهاد کې شریک شي او په میراث کې هغو له ډبله حصه ورکړ ده. نو چې دا د ښځو ته اجازت وی چې هغو جهاد ته تللی او د دو د حصه د دې سړو سره برابر وی نو دا به ښه نه وه. نو دا آیت نازل شو چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. تاسو مه غواړئ تمنا مه کوئ دا هغه نعمت چې الله پاک کړ دی هغه بعضې ستاسو نه په بعضو نور باندې. خدای پاک سړو له دا فضیلت ورکړ دی نو یا ښځو تاسو دا فضیلتونه مه غواړئ. دا خدای پاک هر څه په تقدیر کې لیکل دي د خدای پاک تقدیر ورانېږي نه.
یا بعضې وایي چې یو زنانه راغله هغې نبي اسلام نه دا سوال وکړو چې د سړو دپاره چې کوم دی هغه ډبله حصه ده په میراث کې او د سړو چې دی ګواهي هغه د ښځو ګواهي دا نیمه ده د سړو د ګواهۍ نه. دوه ښځې برابر دي د یو سړي د ګواهۍ سره او دوه ښځې برابر دي په میراث کې د یو سړي سره. نو دا چې برابر وي دغه شانتې جهاد له چې کوم دی هغه سړي ځي او ښځې نه ځي. نو چې دا ښځې تللی نو دوی ته به مال غنیمت حاصلېده. د دوی دا حصه ډبله وې نو د سړو او د ښځو دا حصه به یو شانتې وه په ګواهۍ کې دوی یو شانتې وې نو دا به غوره او یو شانتې به د ښځې او سړي. نو دا آیت نازل شو چې تاسو مه غواړئ هغه نعمت چې الله پاک په بعضې ستاسو کړی دی هغه مه غواړئ. د سړو دپاره حصه ده د هغه څه نه چې دوی کسب کړی دی او د ښځو دپاره هغه حصه ده چې دوی کسب کړی دی. نو د دې دپاره بیا ځانه شان نزول دی للرجال نصیب مما اکتسبوا. د ښځو ووایي چې زمونږ حصه کمه ده نو چې کمه ده نو په کار دا ده چې زمونږ د ګناه نه چې کوم دی هغه نیم شي دا په سړو باندې واچولی شي ځکه چې د هغو حصې سیوا دي هغو له نعمتونه الله پاک ډېر ورکړي دي نو زمونږ دا ګناه دې نیم شي جدا دي په هغو باندې وغورځولی شي. سړو دا خبره کړوه چې په دنیا کې الله پاک په موږ باندې فضل کړ دی نعمت یې کړ دی موږ له نعمتونه دوچن را کړ دی نو په آخرت کې به هم زمونږ دا نعمتونه دوچن دي د ښځو نه نو په هغو باندې رد وکړو په دواړو باندې په ښځو هم په سړو باندې چې للرجال نصیب مما اکتسبوا د سړو دپاره حصه ده د هغه عمل نه چې دوی کړی دی. دوی چې ښه نیک عمل کړی دی د هغې پوره حساب میلاویږي که بد عمل یې کړی دی د هغې پوره حساب ورته میلاویږي خو دا نشي چې د ښځو هغه ګناه راواچوي په دوی باندې. او د وللنساء نصیب مما اکتسبنا د ښځو دپاره حصه د هغه څه نه چې دوی کسب کړي چې ښځو نیک عمل کړی دی د هغې پوره حصه به دوی ته میلاویږي که بد عمل یې کړی دی دا نشته چې دا د ښځو د عمل چې دی دا په سړو باندې واچوي. واسألوا الله من فضله د الله نه غواړئ د الله پاک فضله. هسې په ارمانونو باندې څه کار نه کړي چې ارمان دی دا کار شوی وی ارمان دی دا کار شوی وی دې فلاني سړي سره دا ګاډي دی او موټرې دي ورسره بنګلې دي ارمان دی چې دا د ده سره نه وی دا ما سره وی یا ما سره د سره وی نه خو چې د ده سره نه وی په دې ارمانونو کار نه کېږي. واسألوا الله من فضله د الله نه وغواړئ د الله پاک فضل د خدای غټه مهرباني ده او لوی فضل دی هغه ترې غواړئ. حدیث کې راځي چې تاسو د الله پاک نه غواړئ چې کله تاسو الله پاک نه غواړئ الله پاک غوسه کېږي او چې د بنده نه غواړئ نو بنده چې کوم دی هغه په هغې باندې غوسه کېږي نو د خدای نه غواړئ. ان الله کان بكل شیء علیما ضرورتو پوره کولو والا یوازې د الله ذات دی نو د هغه نه غواړئ خدای پاک بدل درکوي. یقینا الله پاک په هر شي باندې پوهه دی. ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون او د هر یو دپاره موږ ګرځولي دي موالیا میراثخواره مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېښودي مور و پلار والاقربون او رشتهدارانو والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې مضبوط شوي دي تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی په باره کې فآتوهم نصیبهما نو ورکئ هغو ته د هغو حصه. ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پاک دی په هر شي باندې حاضر ناظر او ګواه. د هر یو دپاره الله پاک میراثخواره پیدا کړ دی هر سړي دپاره میراثخور خدای پاک پیدا کړ دی د هغه مال نه چې هغه مور و پلار پرېښودي او رشتهدارانو پرېښودی نو په هغې کې میراثخور دی دا خدای پاک مقرر کړ دی. نو کوم کسان چې تاسو قسمونه پاخه کړي د هغوی سره د هغو ته د هغو حصه ورکئ. د جاهلیت په دور کې مختلف میراثونه وو نو د متبنا دپاره ځان میراث چې یو سړي به بل سړي ته زوی ووي نو زوی به یې ونه زوی به یې که نو بیا به یې په میراث کې شامل که نو د ده دا مال به بیا هغه ته میلاوېده. نو بل قسم دا و چې حلف قسم به یو سره وکړو یو سړي سره چې زما او ستا وینه به شریکوي زما ستا عزت او ذلت دا به شریکي زما ستا ګټه او تاوان دا به شریکي په ما باندې څه تکلیف راځي هغه تکلیف به په تا باندې که ما باندې سخته راځي هغه سخته به په تای که په تا باندې سخته راځي هغه په ما باندې که په ما دیت لازم شو دیت به ته ورکوې که په تا باندې دیت لازم شو هغه به زه ورکوم.
زما میراث به تا ته میراویږي او ستا میراث به ما ته میراویږي. دا بیا بل قسم میراث و دا جاهلیت په زمانه کې. نو بیا به چې سړی مړ شو نو چې چا سره به قسم کړو نو هغه د هغه میراث به بیا ده ته میلاوېده، د ده میراث به بیا هغه ته میلاوېده. نو اسلام چې راغی نو بعضې کارونه هغه په خپل ځای باندې پاتې کړه او مدینه منوره کې نبی علیه السلام ولګېده د انصارو د مهاجرینو د یو بل سره مواخات قایم کړه، مواخاته ورورولي او په د هغې په وجه باندې دو بیا د یو بل میراثواره هم وګرځېده او په میراث کې به ورته شپږمه حصه میراوېده. نو دوه کسان یو مهاجر او یو انصاري دا به یې د یو بل رونه کړه او بیا به چې هغه یو مړ شو هغه بل ته به د هغه نه د هغه په میراث کې شپږمه حصه هم میراوېده. د یو وخته پورې دغه شانتې وه. او چې چا سره به قسمونه کړي وو نو فاتوهم نصیبهم دلته وایي چې هغو له هم د هغو حصې ورکوي. دا هم برقرار پاتې شو. دا حکم هم په اول کې برقرار و، دغسې و لکه د جاهلیت په دور کې چې و. وروستو بیا د صورت انفال آیت نازل شو چې و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله دی که څنګه دی و اولو الارحام اولا او اولو الارحام چې کوم دی هغه رشته دارانه هغه زیات حقدار دي بعضهم من بعض د بعض نورو نه فی کتاب الله د الله په حکم کې د خدای په حکم کې هغه رشته داران چې دي هغه زیات حقدار دي د نورو خلکو نه. نو میراث به دې رشته دار ته میلاویږي چې د خپل ذوي الرحمي خپلي هغه ته میلاویږي، نو پردو خلکو ته نه میلاویږي. نو هغه حالت چې هغه ته زوی ویلی دي نو دا خو زوی نه دی د ده نه رشته دار دی ده ته نه میلاویږي. هغه سړی چې د هغه سره قسم کړی چې زما میراث به ستا یا ستا میراث به زما نو دا د ده هیڅ نه دی، دا خپل نه دی، ده ته نه میلاویږي. د ده چې کوم خپل سړی دی هغه ته میلاویږي چې څومره زیات قریبي رشته دار دی هغه ته به میلاویږي. نو دا ټول منسوخ شو. یو چې کوم دی یو شی پاتې شو چې هغه دا و چې د اسلام په ابتدا کې چې یو سړی غلام به و هغه به د چا په لاس باندې ایمان راوړه نو د هغه سره به عقد موالات وکړو. عقد موالات به هغه ته وي. نو بیا به د هغه د طرف ته دیت هم ورکوه، د یو بل سره به مرسته امداد هم کوله او دا به یو قسمه رور ګڼلی کېده، خپل به ګڼلی کېده چې چا به د چا په لاس باندې اسلام قبول کړو. او بیا به چې د هغه مړ شو د هغه دپاره به رشته داران نه وو، د هغه به ذوي الفروض نه وو چې هغه کسان چې د هغو دپاره په قرآن کې حصې مقرر شوي دي. عصبه به یې نه وو چې احادیثو کې د هغو دپاره حصې دي. ذوي الارحام به یې نه وو چې هغه لږ لرې رشته داران دي، ترونه ماماګان او دا به یې نه وو. نو بیا به د دغسې سړي چې هغه غلام به و د یو سړي په لاس به آزاد شوی نو د هغه د میراث به بیا دقه آزادونکي ته میلاوېده. دا اوس هم شته، دا حکم برقرار دی، دا شته. نو کېدی شي دا هغه ته مراد دي چې والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم که دغه شي نو بیا دا منسوخ هم نه دی، دا منسوخ نه دی. هغه کسان چې تاسو قسمونه کړي د هغو سره عقد موالات کړي، یو سړی د بل چا په لاس باندې مسلمان شوی دی نو هغو له د هغو حصه ورکوي. او بعضې وایي چې دا منسوخ نه دی دا آیتونه. د دې نه مقصد دا دی دا هغه استحبابي حکم دی چې د دو سره نیک سلوک کوئ، د هغو د دو له څه ورکوئ چې څه ورکوئ نو هغه په درېیمه حصه د مال کې ورکوئ. په درېیمه حصه د مال کې چې کوم دی سړی وصیت کوي نو په هغې کې هر چا لپاره وصیت کولی شي، که خپل یې که پردی نو دغه کسانو له پکې ورکوئ چې چا سره عقد موالات تاسو کړي او قسمونه دا ورسره کړي هغو له پکې څه ورکوئ. نو دا څه فرضي حکم نه دی نو بیا دا آیت منسوخ هم نه دی، آیت نه منسوخ کېږي. او عام علما وایي چې مفسرین دا آیت منسوخ دی په هغه آیت باندې چې هغه د سورت انفال آخري آیت دی. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا الله پاک په هر شي باندې حاضر ناظر او گواه دی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، او تمنا مکوئ ارمان مکوئ د هغه نعمت چې الله پاک فضل کړی په هغې سره بعضې ستاسو نه په بعضو نورو باندې. للرجال نصیب د سړو دپاره حصه ده مما اکتسبو د هغه نه چې دوی کسب کړي وي. وللنساء نصیب او د ښځو دپاره حصه ده مما اکتسبن د هغه څه نه چې دوی کړي وي. واسألوا الله من فضله، او غواړئ د الله پاک نه د الله پاک فضل. ان الله کان بكل شیء علیما، یقینا الله پاک په هر شي باندې دی علم والا. ولکل جعلنا موالیا،
او د هر یو کس لپاره منګه مقرر کړی دی مقرر کړي دي میراثخواره د مولا جمع ده مواد یا مولا نه مراد دلته میراثخور دی مما ترک الوالدان والاقربون دا هغه مال نه چې پرېښودی وي هغه مور پلار او رشته دارانو والذین عقدت ایمانکم هغه چې تاسو مضبوط کړي دي قسمونه ستاسو دا مضبوط شوي هغه کسان چې مضبوط شوي دي او تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغو په باره کې فآتوهم نصیبهم نو ورکوئ هغو ته د هغو حصه بعضې مفسرینو په دې کې د ښځې او د خاوند ترجمه هم کړه چې هغه کسان چې د هغو په باره کې ستاسو قسمونه مضبوط شوي دي او تاسو یو عقد کړی د هغو سره د ایمان یا ستاسو هغه ښي لاسونه په هغې کې مضبوط شوي دي چې هغې کې لوظ کېږي په وخت نکاح کې هغه یو لاس په بل لاس باندې ایښودی کېږي نو د دې نه مراد ښځه خاوند دي نو د مور پلار نه چې کوم قریبي رشته داران دي زامن دي لوڼه دي نو د هغه میراثخواره شو د هغې نه وروسته بیا دویمه درجه چې کوم ده هغه د ښځې د خاوند ښځه مړه شو خاوند ته به میراث میلاویږي او که خاوند مړ شو ښځې ته به میراث میلاویږي نو چا پکې بعضې مفسرین دغه ترجمه هم کړه فآتوهم نصیبهم نو ورکوئ هغو ته د هغو حصه ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پاک په هر شي باندې حاضر ناظر او ګواه دی ربنا ظلمنا انفسنا